أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ مائدہ سورۃ مائدہ پارہ نمبر 6 رکو نمبر 6 آیات نمبر 38 39 40 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس الله رب العزت چې نو هغه دلته د یو بل چې نو هغه حکم ذکر کوي. وی والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما غل سړی او د غلې ښځې چې نو هغه یې پرې کړئ تاسو لاسونه جزاء بما کسبه دا بدله ده چې نو د هغه څه چې د هغه کسب کړی جرم یې کړی نکالا من الله عبرت دی د الله د طرف نه. والله عزیز حکیم الله رب العزت زبردست او د حکمت خاوند دی. دا یاد ساتئ غلا چې نو هغه کم کولی کېږي نو موږ پښتو کې اکثر عمومي د هغې ته چې نو هغه غلا وایو اردو کې هم د هغې ته دغه شان چوري چې نو هغه ورته ویلی کېږي. خو د غلا اقسام بیا په کمې غلا باندې چې لاس کټ کولی کېږي د هغې چې نو شریعت یو خاص تعریف ښودلی دی. غلا چې کولی کېږي نو د هغې تقریبا عمومي 3 طریقې دي 3 قسمه چې نو هغې باندې اطلاق کېږي. یو دا چې د مال غنیمت نه سړی غلا وکړي دا غلا تقسیم شوی نه مال غنیمت نه چې کوم غلا وکړی شي نو د هغې ته غلول ویلی کېږي. څنګه چې مخکې تیر شو من غله یأتي نو هغه بما غله یوم القیامه چا چې نو هغه غلا وکړله په ورځ د قیامت چې نو هغه به د دغه سر راځي. مال غلول نه چې کوم اخیستلی شوي مال غنیمت نه چې کوم غلا کړی شوي نو دغې ته غلول ویلی کېږي. دویم دا چې برسر عام څوک د چا نه چې نو هغه یو شیز په زور واخلي په ورځ باندې په ډاګه ډاګلی باندې نو دغې ته ډاکه ویلی کېږي. لکه څنګه چې نو هغه پرون نه بل ورځ آیاتونو کې تیر شول انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله کې. دریم چې نو هغه سرقه ده. سرقه هغه غلا ته ویلی کېږي شریعت کې چې د هغه سړی د یو محفوظ ځای نه د محفوظ ځای نه سړی چې نو هغه د چا مال هغه راواخلي مال چې نو هغې محفوظ ځای وي د هغې چې نو حفاظت کړی شوی وي بیا دغه مال دی په پټه طریقې باندې چې نو هغه راوالي په دغې مال کې د ده چې نو هغه هېڅ قسم چې نو هغه مداخلت نه وي د ده پکې څه شرکت چې نو هغه نه وي. اوس چې کله داسې چې نو هغه وشوله شریعت په اصطلاح کې دغې ته ویلی کېږي سرقه. اوس د دغې سرقې باندې چې نو هغه بیا څه دی قطع ید ده لاس چې نو هغه به پرې کولی شي. که چېرته دا شرطونه پکې نه منطلق کېدل نو بیا په دغې باندې چې نو هغه له غلا باندې تعزیر ورکولی شي حد چې نو هغه پرې نشي جاري کېدلی. لکه یو شرط مونږ ووي چې دغه مال چې نو هغه محفوظ وي محفوظ مال چې نو هغه پټ کړي. اوس یو مال داسې دی چې هغه محفوظ نه دی نو په هغې مال باندې چې نو هغه څه نشته قطع ید نشته اگر که دا ډېر چې نو هغه ولې نه لکه مثال په طور کې اوس نو هغه د لارې په غاړه باندې ګاډۍ ولاړه ده یا چې نو هغه بلا چې نو حفاظت دغه شانتې ګاډۍ ولاړ دی یا بل چې نو هغه یو سامان بار لکه دکاندار مخې ته چې نو هغه د وړو تیلی دی یا چې نو هغه بوتلې دي یا بل څه دي. اوس دا شی چې نو هغه پټ شو په دې باندې څوک محافظ چې نو هغه نشته نو په دا غلا ده تعزیر به ورکولی کېږي خو قطع د ید په دې باندې نه کېږي ځکه یو شرط ولدا دی چې دا مال به صحیح محفوظ به وي طالب ورته لګېدلی یا به په دې باندې چې نو هغه چوکیدار محافظ چې نو هغه به مقرري. ګورې قطع نظن د دی نه اصل چې څوک اوري هغوی چې د به خپله وي اسم لاس مې نه پرې کېږي دا یې بله طریقې وخو دغه نه ده. دویم دغه چې نو هغه مال دا به چې نو هغه یو قسم د دې نصاب دی اوس به ووایي چې هغې نصاب ته وي
که مال قلیل وي نو په هغې باندې هم بیا چې نو هغه لاس نه کړکلی کېږي. زموږ د احنافو په نسبت باندې قطع د ید دپاره د مال چې نو شرط دا دی چې دا به کم از کم 10 درهمه وي. کم چې د نکاح کې د مهر د جوړېدلو اقل درجه ده د دغې 10 درهمونه که کم شیز وي ده د هغې نه قیمت د دې کم وي نو بیا په دې باندې قطع د ید چې دی نو هغه رشته. درېیمه خبره مونږ ووی چې دغه مال دا به د په غلا اخیستی پټ به یې اخیستی بل سر عام چې دی نو په ډاګه به نه وي. لکه اوس یو سړی چې نو هغه موبایل باندې خبرې کوي موبایل دی بل لال وایي دې تختولو یا د سره چې نو هغه دی ښه ښکلی په دوکان کې هم نسته د سره خپل هر څه چې نو هغه هم نه بلکې اسرالو تماچۍ پې کېښود په زور دی واخیستلو. اوس په دې کې قطع د ید په دغه مال باندې چې دی نو هغه نشته. ولې زه د قطع د ید دپاره شرط چې دی نو هغه دا دی چې دا مال به ده په پټه اخیستی. نو دلته خو د عمل چې دی نو هغه په پټه نه دی اخیستی د خو چې نو هغه ښه د هغه وخه ناسولو پر زور چې دی نو هغه یې دی اخیستی. نو شریعت وایي داسې دی نو هغه شرطونه وایي نو دې ته ویلی کېږي بیا چې دی نو هغه سرقه په غلا په دقه شان وایستی. اوس چې کم شي نو هغه محافظ نه بیا دې ځای کې نو هغه فقهاو ډېر شي چې نو هغه مسلې ذکر کړي. لکه مثال په طور کې اوس یو سړی چې نو هغه مړی چې نو هغه قبرستان یې کولاو کو د مړی نه یې کفن وباسو وایي تختولو په ده باندې اوس چې نو هغه قطع د ید نشته ځکه مړی محفوظ نه وي. یو سړی جومات ته رالو جومات نه یې ګړۍ واخیسته ویې وړله ځکه دا محفوظ نه دی. دلته هر چا ته نو داخلي اجازت شته نو چې کله هر چا داخلي اجازت شته نو بیا نو هغه په ده باندې نشته. یا یو سړی کور کې نو هغه نوکر ساتي اوس د سره کور کې غلام دی نوکر دی خادم دی اوس د هغه ته ځای راځي د هغه ته اجازت شته دغه نه حفاظت نشته که نه. اوس د نو هغه دغه نه غلا وکړله په دغه غلا باندې شرعاً چې دی نو هغه تعزیر شته سزا حکومت وخت نو هغه ولا څه قسمه سزا هم تعین کولی شي هغه ورکولی شي. حدودو کې چې دی نو هغه حد په ده نشي جاري کېدی. قطع د ید چې کم حد شرط دی د غلا کې چې کم قطع ید دی لاس پرې کول نه دا به چې نو هغه نشي جاري کېدلی. نو الله وایي والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما کله چې نو هغه غل سړی او غله ښځه چې نو هغه غلا وکړي تاسو د دوی لاس نو هغه کټ کړئ. اوس دلته وګورئ الله رب العزت چې نو هغه سارق سړی چې دی نو هغه هم ذکر کړی دی او سارقه ښځه هم ذکر کړی. الان کې عمومي صورت چې هم مخکې تېر شوي دي بیا وروسته به هم راځي څومره احکامات راځي اوامر وي او که نواهي په هغې کې الله پاک چې دی نو اکثر د سړو ذکر کوي د ښځو ذکر نه وي. ښځو ته هغه حکم چې دی نو هغه خود به خود متوجي لکه الله وایي اقیم الصلاه سړو دی ویلی دی خو ښځې په هغې کې داخل دي. الله وایي چې نو لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا حکم سړو ته دی ښځې په هغې کې داخلې دي. الله چې نو هغه د قشانتې نور احکامات وګورئ آتو الزکا وتصوموا رمضان تاسو چې نو هغه د رمضان چې نو من شهید منکم الشهر فلیصومه ټول چې نو هغه د مخاطب سړو ته چې نو هغه دا دی خو په هغې کې ښځې ضمناً په خپله چې نو هغې کې داخلې دي ځکه الرجال قوامون علی النساء. خو زنا په باب کې او د غلا په باب کې په دې کې الله رب العزت سړی هم تذکره کړې ده او د ښځې تذکره هم کړې ده. الله وایي السارقو غل سړی والسارقة او غله ښځه دوی چې کله غلا وکړي نو تاسو د دوی لاسونه چې نو هغه پرې کوئ. اوس دا یې ولې کړی نو د دې وجه دا ده چې حدود دا په معمولي شبهه باندې چې نو هغه هم څه کېږي ساقطېږي. حدیث مبارکه کې راځي الحدود تندرئ بالشبهات حدود چې دی نو هغه په معمولي شایبه په یو ځای کې راله په هغه ځای سره چې نو هغه حد ساقط شولو حد پکې چې نو هغه ساقط کېږي. نو چې کله حدود ساقط کېږي نو ځکه الله رب العزت د سړي او د ښځې د دواړو چې دی نو هغې تذکیره وکړله چې دې ته دا حکم چې نو سبا دپاره په دې کې څه شایبه شوبه چې دی نو هغه رانه شي بلکې دې ته څنګه چې سړي دپاره حکم دی دقه شانتې حکم چې نو هغه د ښځې دپاره هم دی. دویم دلته الله رب العزت وایي السارق والسارقة سړی هغې مقدم کړی دی او ښځې چې دی نو هغې وروسته ذکر کړې ده. زنا په باب کې تاسو وګورئ نو هلته الله پاک چې دی نو هغه ښځه مخکې کړې ده او سړی وروست کړی. والزانیة والزاني اذا زنیا نو هلته الله پاک وایي چې نو زناکاره ښځه او زناکار سړی ښځه مخکې راوړله سړی وروسته ذکر کړی. دلته الله پاک چې نو سړی مخکې ذکر کړی ښځې وروسته ذکر کړی. حکمت مفسرین چې نو هغه لیکلی دی وایي وجه دا ده چې د سړی په ذمه باندې د کور دیکبال د کور خرچه د کور چې نو هغه انفاق څومره چې دی دا د سړی په ذمهواری دی او انسان سړی کې الله رب العزت دغه صلاحیت هم ښودی دی
د ګټې وټې قوت طاقت او عقل فهم دا الله رب العزت د ښځې په مقابله کې سړي له ورکړی هم ډیر دی. نو چې کله الله پاک دله دغه صلاحیت ورکړی دی او دغه صلاحیت بروی کار رانولی او دا ضایع کی او د دې په ځای باندې یو ضلالت العیاذ بالله او یو سپک کار چې نو هغه اختیار کې او غلا او ډاکی چې نو هغه شروع کی نو ځکه الله رب العزت چې نو هغه سړی مخکې ذکر کړلو او ښځه چې نو هغه وروسته ذکر کړه، حالن کې حکم چې نو هغه د دواړو یو شانتي دی، لاس به د دواړو نه پرې کېږي. آلتې د زنا په باب کې چې نو هغه ښځه ولې مخکې ذکر کړله نو د ښځې کې چې نو هغه د نسبت د سړي حیا په ښځو کې ډېری، شرم په ښځو کې چې نو هغه ډېری، دویم چې نو هغه د سړي په نسبت د ښځې حفاظت چې نو هغه ډېری، چار دیوالی کې دا بند دی، بازار ته پرېښودل د دې ناروا دي، دی چې نو بازار ته څوک نه پرېږدي، بهر چې نو ګرځېدو ته د دې باندې پابندي د شریعت چې نو هغه لګولي. خیر دی العیاذ بالله که موږ ولې اجازت ورکړو، شریعت دغه حکم کړی دی، چار دیوالی کې بنده کړې ده، د دې نان نفقه دې ته په کور میلاویږي، د دې واده چې نو هغه وشي، د دې ضرورت چې نو هغه پوره کېږي. اوس دا په دغه ټولو خبرو باندې خپه کېدي او دا راپاسي او بهر چې نو خپل ضرورت پوره کړي، د نو هغه په غلطه طریقه باندې الله د الله پیغمبر حکم چې نو هغه مات کړي. نو ځکه التې الله پاک چې نو هغه دغه مخکې ذکر کړی چې ته خو د حیا ډکوي، ما خو ته د حیا نه چې نو هغه ډکه پیدا کړی، تا هغه حیا چې نو هغه پامان کړله. نو ځکه الله پاک التې د هغې تذکره چې نو هغه وړاندې کړله. الله وایي فقطعوا ایدیهما، د دې لاسونه چې نو هغه پرې کړي. یو روایت کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا راځي ایمانهما، د دوی ښی لاسونه چې نو هغه پرې کړي. نو چې کله چې نو هغه غل او غلا دا غلا وکړي نو په وړاندې ځل باندې زموږ د احناف مسلک متعلق د دوی بلاول ښی لاس چې نو هغه پرې کولی شي. که بیا هم د قلار نشو او دوباره چې نو هغه غلا وکړله نو بیا به ورله ګس خپه چې نو هغه پرې کولی شي. بیا هم قلار نشو، دریم ځل باندې چې نو غلا وکړه، احناف زموږ بیا چې نو هغه وایي دا کس چې نو هغه به قید شي، دی به جیل نه چې نو هغه واچولی شي، یا خو به دی چې دی به د دې کار نه همیشه دپاره توبه وباسي، د ده نه به یقین خاص شي چې بس دی توبهګار شو او که نه په دقې کې دی بیا پروت دی. او شوافی حضرات چې نو هغه نور حضرات ائمه ثلاثه هغوی چې نو هغه دا خبره کوي، وایي که به دریم ځل یې غلا وکړه چې بیا به د ګس لاس پرېږ شي، که به څلورم ځل بیا غلا وکړه چې بیا به چې نو هغه به د ښی خپه پرېږه شي، ټول اندامونه به چې نو هغه به د ختم کړی شي، بیا یې چې نو هغه بس پرې به ښودلی شي د قشن. نو الله وایي فقطعوا ایدیهما، نو د دوی نه بالاتفاق د تمام فقهاو چې نو هغه د کلی چې لاس چې نو وړاندې هغه به کټ کولی کېږي، او کم لاس ښی لاس، کم ځای کې مړوند کې، نو مړونه کې چې نو هغه به د پرې کولی کېږي. الله وایي جزاء، دا بدله ده بما د هغه څه کسبه چې ده کړي، نکالن او دا عبرت دی. نکال هغه سزا ته ویلی کېږي چې هغه په طور د عبرت چې دی نو هغه جوړ شي، لکه څنګه چې نو هغه سوره دا کې راځي اما سپاره کې الله پاک چې نو هغه وایي ونکال من الله، چې د دې فرعون د هلاکتو دا چې نو موږ د نورو خلکو دپاره عبرت جوړ کو. نو نکال هغه سزا ته ویلی کېږي چې د هغه د نورو خلکو دپاره عبرت جوړ شي، چې د سبا دپاره نور خلک چې نو هغه بیا داسې نه کوي. من الله، د طرفه د الله، نو دا حدود دي، دا حدود دي، او حدودو کې پرون نه بل ورځ موږ درس کې وویلو چې په حدودو کې شفارس چې دی نو هغه نه قبلېږي. خو البته په دې کې او د ډاکې کې لکوټې شانتې فرق دی. ډاکه کې موږ مخکې وویلو چې په هغې کې که چېرته د هغه د منتلو نه مخکې ان تقدرو علیهم، تاسو په قادر منتلی کېدی د هغو ډاکه نه وکړئ، لا نیولی شئ نول او توبه یې وباسله، نو بیا د هغوی له سزا چې دی نو هغه نشي ورکولی. دلته چې غلا وکړی شوله او غلا پې ثابت شوله نو که دی بیا توبه وباسي، د نیولو نه مخکې د توبه وباسله یا د نیول نه وروسته یې توبه وباسله، په هېڅ صورت کې چې نو هغه د سزا به نه معاف کېږي. دا چې نو هغه د تفسیر خازن کې نو هغې واقع لیکلې ده، او دغه شان تفسیر ذخیرة الجنان کې هم ذکر کړي. بنو مخزومه، بنو مخزوم د دې چې نو هغه قبیلې یو خدای وه، دا د قریشو چې نو هغه یو شاخ و، د هغوی چې نو هغه د قبیلې حصه وه، او د ابو جهل چې نو هغه عمر ابن هشام د ده نوم ابو جهل، دی هم د دغې خاندان نه چې نو هغه بنو مخزوم نه و. نو د دې یوې ښځې چې نو هغه دغه شانتې غلا کړه، غلا چې نو هغې ثابت شوله، نو دوی که د دې نه لاس پرېږ شولو، دا خو لا واده شوي هم نه ده، بیا به څوک واده کوي هم نه، او زموږ د قریشو بنو مخزوم چې نو پوزه به پرېږ شي، خلک به چې وګور دا دومره خلک خراب خلک شول، د دې ښځې هم چې نو هغه غلا کوي، نو د دې چې نو څه کول غواړي چې د دې شفارس چې نو هغه وکړی شي.
د دغه د شفارس لپاره چې نو هغه قتل څوک دغه وخت کې چې نو هغه اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما د حضور علیه الصلوۃ والسلام انتهایی محبوبین ولو ځکه د اسامه پلار زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د حضور متبنا هم ولو بیا چې کله شریعت کې نو هغه پابندي رااله حضور علیه الصلوۃ والسلام د هغه متبنا حیثیت ختم کو خدای الله پیغمبر انتهایی خوخو او دغه ورځو کې نو هغه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه جنگ موتا کې غزوه موتا کې نو هغه شهید شوی هم نو حضور علیه الصلوۃ والسلام سره د هغه په وجه د اسامه سره نور هم زیات محبت پیدا شو اوس دغه محبت په وجه دی خلق وی پیدا چې نو فائدہ به مونږ له اوس دارا کې چې مونږ اسامه رضی الله تعالی عنہ ته وایو چې دغه حضور علیه الصلوۃ والسلام ته زمونږ د دې خزي باره کې خبر وکي او د دې چې نو هغه د سزا معاف کې کوړې سولور کې خو لاسې پریک نشي د نو هغه رالو اسامه رضی الله تعالی عنہ نو هغه ځان یو قسم دنګاره کړو ویل الله رسول ویزو خبر شیم چې دسه بنو مخزوم کې چې نو هغه غلا شي الله پیغمبر وی او چا کړي وی پلان کې خزي کړي وس بس کېږي الله پیغمبر سزا بخوري ویل الله رسول زوی مکه چرته د هغه په ځای نو هغه له کوړي ورکړي شي حضور علیه الصلوۃ والسلام سخ خپشلو اتشفع فی حد من حدود الله اسامه ته د الله په حدود کې زمانه چې نو هغه شفارس کول غواړي دسی چرته نشي کېدی که فاطمه رضی الله تعالی عنها فاطمه بنت محمد وی نو هم به ما د هغې نه لاس چې نو هغه پرې کولو دې ته انصاف دې ته ویلی کېږي دا نه دی چې انصاف او انصاف خپل چې نو هغه که هر څومره ظلم زیاتې چې نو هغه کوم د ده چې نو هواري چې نو کېږي بلا وجه به بل چې نو هغه باندې تهمت لګولی کېږي نن سبا ټولو ګورئ مونږ د خپل د پاره خپل ذاتیاتو د پاره د خپل محتیانو تعلقاتو د پاره د خپل پړډۍ او منصب د پاره مونږ د الله حکم داسې پامال کوو دا مونږ ته د سره سخت کار ښکاري تاسو وګورئ زموږ چې دا څومره هم مونږ ته زموږ امیدواران ښکاري مونږ ته زموږ ناظمان ښکاري مونږ ته زموږ چې نو هغه دغه توقع والا خلک ښکاري مونږ ټول په دې غلطو شیزونو کې شفارسونه نه کوو دا آیا جایز دی د شفارس نو هغه کول شریعت پرو باندې سړی معلومات وکړي دا کومه دا جایز دی او زمونږ بیا ټول تعلق او زمونږ هر څه غم خادي هم نن سبا په دې جوړه شوې ده نو الله پیغمبر انتهایی خفه شو الله پیغمبر اسامه ته ماته د الله په حدودو کې چې نو آکې نو ځکه الله وی من الله د طرفه د الله دی دا حدود دی په دې کې کده توبه او مباسي توبه چې نو هغه د آخرت په اعتبار سره قبل دی شي خو دنیا په اعتبار سره دنه بل لاس چې نو هغه پرې کېږي والله عزیز حکیم الله رب العزت چې نو هغه زبردست ذات دی الله چې څنګه کول غواړي هم هغه شانتي کوي حکیم او د الله پاک د طرفه بده کې حکمت هم دی الله وی فمن تاب من بعد ظلمه چا چې دغه ناجیز وکړه ګناه وکړو غلط کار وکړو غلای وکړه دغه نه اورسته چې نو هغه بیا توبه وباسله واصلح عمل خقله فان الله يتوب عليه الله مهربانه بادشاہ دی الله چې نو هغه په هم رحم وکي ترمذی کې نو هغه کتاب التفسیر کې مونږ ویل آی کې نو دا ذکر کړي کله سړی ګناه نه چې نو هغه توبه وباسي او د راشد چې نو د چردام کې 2 رکعات نفل وکي بیا الله نه چې نو هغه استغفار کې توبه په خپل ګناه باندې وکي الله رب العزت وته ګناه چې نو هغه بخي الله غفور رحیم دی ان الله غفور رحیم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض زکه باز چې نو هغه آزاد خیال خلق روشن خیال خلق هغه اکثر دا وی الیاذ بالله د شریعت نو هغه حدود ته شریعت نو هغه سزاګان ته هغه وی دا چې نو سختی ده په دین کې دا ظلم دی الله وی نه دا نه دی ولې تاسو ته پته نشته ان الله له ملك السماوات والارض د ځمکې اسماني د دې بادشاہي د چا ده د الله ده چې کله د هر څه د الله دی او د الله ملکیت دی د الله چې نو مخلوق دی الله رازق دی نو چې الله مالک دی رازق دی خالق دی نو الله رب العزت د تصرف حق چې نو هغه هم اصل دی اوس چې الله رب العزت دغه د امن د لپاره کوم قانون راو باسل دی دا بالکل حق سچ او عین عدل چې نو هغه دی نو ځکه الله ویل تاسو ته پته نشته ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء الله چې چاله وغواړي سزا ورکوي ويغفر لمن يشاء او چاله دی وغواړي د هغې له بخانه کوي والله على كل شيء قدير الله چې نو هغه په هر شي باندې قادر دی الله رب العزت دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي والسارق غل سړی والسارقه او غله ښځه فقطعوا پرې کړئ ایدیهما لاسونه د دې دواړو جزاء انداز نو هغه بدله ده بما د هغه کسب چې د کسب کړی نه جرم کړی نکالا من الله او عبرت دې د طرفه د الله والله الله پاک عزیز زبردست حکیم او د حکمت خاوند دی
فمن تاب من بعد ظلمه پس څوک چې توبه وکړي ورسته د خپل ظلم نه واصلح او عمل خکړلو فإن الله نو بشک الله پاک یتوب علیه چې نو هغه مهرباني کوي پاغه توبه قبل داغه ان الله بشک الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی الم تعلم آیات پته نشته ان الله چې بشک الله له هم داغه د ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د ځمکې يعذب هغه عذاب ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي ويغفر او بخنه کوي لمن یشاء چاته چې وغواړي والله الله پاک علی کل شیء په هر شی باندې قدیر قادر دی والسارق والسارقه غل سړی او غل خزه فقطعوا پریکړی ایدیهما لاسونه د دې دواړو جزاء امدا چې نو هغه بدله د بما د هغه څه کسب چې کوم ظلم کړي غلا کړي ده نکال من الله او دا عبرت دې له طرفه د الله والله الله پاک عزیز زبردست حکیم او د حکمت خاوند دی فمن تاب پر بیا څوک چې توبه وکړي من بعد ظلمه ورسته د خپل ظلم نه واصلح او عمل خکړلو فإن الله نو بشک الله پاک یتوب علیه مهرباني وکړي په باندې په توبه قبل اول سره ان الله بشک الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی الم تعلم آیات ته پته نشته ان الله چې یقینا الله له داغه د پر د ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د ځمکې يعذب من یشاء او عذاب ورکوي چاته دی غواړي ويغفر لمن يشاء او بخنه کوي چاته دی غواړي والله على كل شيء قدير الله په هر څه باندې قادر دی